अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम रोज़ाना ही तकरीबन आते हैं शेख बाबा जी के मज़ार पर। आज हम इंशाअल्लाह ख़त्म शरीफ में बैठेंगे। रोज़ाना ही ख़त्म शरीफ होता है, तो इंशाअल्लाह आपको ख़त्म शरीफ भी बताते हैं शेख बाबा के मज़ार का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और शेख बाबा जी के मज़ार शरीफ का आपको हम ये बाबा जी का मज़ार है, हम जा रहे हैं इस वक्त। मेरा बेटा भी मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी सुन लो। सल्ले अला सय्यदना। Live te preghiera. هذا الشيخ ديال بابا الشاوي. ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الطاج والميران والكراس والألم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم اسم مكتوب مرفوع مجروم منقول باللوح والقلم سيد العرب والنجم اسم مقدس مصدر مطهر منور بالبيت والهرم شمس الدعاء والرجال فتولى اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صل على سيدنا الحمد لله ثم الحمد لله ख़त्म शरीफ फातिहा पढ़ा जा रहा है। قاری سے محترم تلاوت وکړو او د اخره کې دا آیت مبارک تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محبوب علیه السلام باندې د رسالت او د نبوت دروازه بند شو او محبوب علیه السلام مبارک سے فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين انا خاتم النبيين لا نبي بعد انا خاتم بس النبي مش قیامت پورې نن هغه ورځ 7 ستمبر 7 ستمبر 1974 کی قادیانان د الله د سفر هسته نه آمین زندگان فآغا دا مبارک ورځ دا یاد ساتئ چې زمونږ او حکومت بچاو د ذوالفقار علي بوټو بس یاره هغه ویلي چې وایي کله کار چې موږ په انشاءالله خدای پاک به بدل وکړي او دا بیل چا پاس کړی او مشورې چا کړې وه دا حضرت پیر طریقت شاه احمد نورانی صاحب رحمت الله علیه دا پهل هغه کړی دا نور بزرگان ورسره مفتی محمود صاحب او خلیل الرحمن هزاروی صاحب او عبدالستار ریاضی رحمت الله علیه او مشر څوک دا یاد ساتئ دا خو د تاریخ حصه ده د تاریخ حصه ده په دې کې چې دی نو هغه رد او بدل خو کېدی نه شي چې هغوی مبارکانو دا بیل پاس کړ چې دا قادیانان چې دي نو دا ګستاخان د نبی علیه السلام او دی نبی علیه السلام خاتم النبیین نه مني نو په اسمبلی کې دا بل پیش کو بلکې بوټو صاحب سره دا وفد ملو شو او په مشرۍ د شاه احمد نوراني رحمت الله علیه چې دا بل تاسو چې ډېر منظور کړي چې څه چې دا قادیانان چې دي نو دا زندګان دا کافران دي
علیہ السلام حبیب سره چې دینو